بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات رحم کون کے ذات په نوم باندې. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو دی وخت ګوري وظایف کې دنیا چینل. الله پاک مو خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ استاد ټول مسائل ختم کی. الله پاک دې زمونږ استاد ټول حاجتونه دا پوره کی. او دا رنګ سمره زمون کتون کې دي سمره اوریدون کې دي. الله پاک دې دا ټول په خپل مقاصدو کې دا کامیاب کی. نن چې کومه زمون وظیفه را نو دا وظیفه د جمعې د شپې حواله سره ده. کله د جمعې شپه شي نو د هغې نه بعد دا وظیفه من کولی شو. یاد ساتئ چې کله د انسان ضرورت را پیش شي او دغه رنګ ډېر زیات غټ خواهشه دی راپورته شي او دی دا و چې الله پاک دې زما دا خواهش دا قبول کړي. دغه رنګ د چا کو حاجت وي او د حاجت پوره کېږي نه. یاد ساتئ چې حاجت د هر څه کېدی شي. د چا په زړه باندې څه ارمان وي، د چا په زړه باندې څه تمنا وي او دی دا و چې زما دا حاجت را تمنا ارزو دا د الله پاک قبول کړي. یاد ساتئ د جمعې د شپې ته 2 رکعاته نفل دا به ډېره زیاته فایده ورکوي. چې کوم سړی دا 2 رکعاته نفل د جمعې په شپه وکړي او بیا د هدې نه بعد چې کومه وظیفه وایم دا وظیفه وکړي، الله پاک به انسان ته ډېر زیات سکون ورکړي. الله پاک به د انسان ژوند محترم دا بدل کړي. دومره ناشنا دومره اعلی وظیفه ده. یو سړی کو دا وظیفه د رښتې دپاره وکړي د جمعې په شپه الله پاک به وله فوراً محترمه دا یې رشته ورکړي. دغه رنګه کو څوک د کاروبار دپاره ځان دپاره وظیفه کړي، هر د جمعې شپه راځي 2 رکعاته نفل کوي او ورپسې دغه سورتونه وایي، ورپسې دغه وظیفه کوي. انشاءالله العزیز الله پاک به له ښکلی روزګار او کاروبار ورکړي. د چا غربت دا ډېر زیات سیوا دی، رزق ډېر تنګ دی او کله چې دی په درستخان باندې کښېني یو قسم خوراک وي. دی چې کله هغې ته ګوري خفه کېږي چې دا څه دی یار، دا ښځه به راپسې خاندي، بچي به راپسې خاندي چې دا دومره ګټه وټه نه شي کولی. نو که دغه سړی یا دغه زنانه وظیفه کې انشاءالله الله پاک به په رزق کې ډېر زیات خیر و برکت واچوي. نوکرۍ دپاره کو دا عمل سکو کی الله پاک به پکې ډېر زیات بهترین برکت محترمه دا واچوي. نو وظیفه زموږ ډېر زیاته ناشنا وظیفه ده. د جمعې د شپې او 2 رکعاته نفل دي او د هغې نه بعد بیا دا وظیفه ده. نو چې په دې ښودلی شوې طریقه باندې محترمو دا وظیفه وشي انشاءالله الله پاک نه کلک یقین ساتم، د الله پاک نه کلک امید ساتم چې الله پاک به زموږ ستاسو ټول مقاصد، الله پاک به زموږ ستاسو ټول حاجات دا به د خپلو خزانو نه پوره کړي. نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته. وظیفه داسې ده چې کله د جمعې شپه شي نو موږ به ولامبو، غسل به وکړو، ښه پاک به ولامبو او بیا به د هغې نه بعد پاکې کپړې واغوندو. چې کله موږ پاکې کپړې واغوستلې بیا به د هغې نه بعد 2 رکعاته نفل وکړو. نیت به دا وي نیت کوم 2 رکعاته نفل په دې ازروه پر رضا رهده ها سورة تعالی را محمد کعبه شریف په لور کو. الله اکبر. دسم ویل شي نیت کوم 2 رکعاته سورت حاجت مونځ ادا کوم په دې ازروه پر رضا رهده ها سورة تعالی را محمد کعبه شریف په لور کو. الله اکبر. بیا به هغې نه بعد الله اکبر وي او دغه رنګې مونځ به شروع کې د سبحان الله. نو کله تا ثنا ویله ورپسې دې تعوذ ویلې ورپسې دې تسمیه ویلې نو ورپسې به سورة الفاتحه وي الحمد. د هغې نه بعد به سورة الکافرون قل یا ایها الکافرون دا مکمل سورت دا به 2 پیرې وي. د سورة الفاتحه نه بعد به سورة الکافرون دا به 2 پیرې وي. بیا به هغې نه بعد رکعت به برابر کې 2م رکعت ته چې کله راپاسي نو بیا به بسم الله وي، دغه رنګې سورة الفاتحه به وي او د هغې نه بعد به سورة الاخلاص یعنی قل هو الله احد
دا به و پیری وي و پیرو شو یاد ساتئ چې کله منګه سبحان ربی العظیم دا وایو پر رکوع کې کم تسبیحات وایو د غرنګ په سجده کې کم وایو سبحان ربی الاعلى خپ اطمینان سره او دا و پیره پکار دی سو پیری و پیره دا پکار دی پر رکوع کې و پیره ویل شي سبحان ربی العظیم او دا غرنګ په سجده کې و پیری دا تسبیحات ویل شي سبحان ربی الاعلى او چې کله موږ دوه رکعاته دا برابر کو او د هغې نه بعد به راپاسو چې کله موږ راپاسېدو نو یاد ساتئ چې بیا به درېیمه کلمه ووایو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم استغفر الله واتوب الیه چې کله موږ دوه رکعاته برابر کو د هغې نه بعد به په سجده باندې سر کېدو سجده کې به سر کېدو او دا کلمات به لس پرې وایو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم استغفر الله واتوب الیه سو پرې به وایو لس پرې دا غرنګي د دینه بعد به لس پرې درود شریف وایو یاد ساتئ دا درود شریف به وایو تاسو ته سکرین باندې ښکاري اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين نو دا کلمات به لس پیری وایو بیا د دینه بعد لس پیری و دا کلمات وایو تاسو ته سکرین باندې ښکاري یا غیاث المستغیثین اغیثنی ایاک نعبد و ایاک نستعین یا غیاث المستغیثین اغیثنی ایاک نعبد و ایاک نستعین دا به لس پیری وایو دا چې کله لس پیری برابر شو نو بیا به هغې نه بعد لس پیری اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين دسم ولا شيء وصلى الله على محمد وآله أجمعين دا به وي او کم چې ستا مقصد دی د هغې لپاره به دعا وکړي یوه خبره بله خبره دا که نه چې ځان سره به ګیلاس کې اوبه کېدي دا څونه کلمات ته ویلې دا ټول په هغه ګیلاس باندې دم کړي یا به جګ کې اوبه کېدي دا په دم کې او روزانه به دغه اوبه څښي یوې هفتې پورې دې به وڅښلي بیا چې کله راشي د جمعې شپه بیا به دا عمل وکړي 3 جمعې دا عمل وکړه انشاءالله العزیز د دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک ستاسو ټول کارونه د پوره کې څومره مشکلات دي دا به ختم کړي څومره پریشانی دي ټینشن دی څومره قرض دی دا به الله پاک ختم کړي او څومره چې ښکلی اعلی روزګار دی نوکري ده دغه رنګې کاروبار دی دیاړي ده دا به الله پاک تاسو له په ښکلي ځای کې اعلی ځای کې دا ولګوي نو کوشش وکړئ چې وظیفه په خپله هم کولی شئ د رونو دپاره هم کولی شئ دغه رنګې د بچو دپاره هم کولی شئ خویندې د رونو دپاره هم کولی شئ دغه رنګې کومې زنانه دي نو هغوی د خپلو خاوندانو دپاره هم کولی شي د بچو دپاره هم کولی شي د رونو د هر چا دپاره کولی شي دا وظیفه ډېره زیاته ناشنا ده نو کوشش دا وکړئ چې دا وظیفه په خپله هم وکړئ او څومره کتونکي دي مخکې نور د هغوی خبر نه دي هغوی سره شیر کړئ چې دا فواید د هغوی ته مو رسېږي ځکه چې وظیفه مې ورته ویلې د کتاب مې ورته ویله او انشاءالله هر څیز به تاسو ته په ثبوت کې میلاویږي الله پاک مو خوشحاله ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته